لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ 4 نمبر آیات. په سورہ فاتحه کې د الله وحدانیت او داغه صفاتونه بیانېدو او داغه ربوبیت بیانېدو او داغه بڑای بیانېدا. بالفاظ دیگر په سورہ فاتحه کې د مسلمان د عقیدی اصلاح بیانېدا، چونکه دا ډومبني صورت دی او مسلمان د قرآن پاک ډومبني صورت تناس دی، نو الله رب العزت د عقیدی اصلاح کوي چې رب کائنات به الله غني، د ټولو صفاتونو لایق به الله غني او د ټولو نزيات رحم او کرم به هم د الله غني او د ورځې د آخرت چې یو لوی او عظیم شان ورځ د داغه مالک بم الله غني. نو چې دا غلوی ورځ مالک الله شو، نو د دنیا د دې ورځو څوک مالک نه دی مگر عارضی مالکان دي. او بیا درته بنیادی عقیده بیان کړه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو عمل سره تعلق لري، بل نظریه سره تعلق لري. عمل سره تعلق لري عبادت، ایاک نعبدو ظاهری عبادت بم د الله تعالی کې کته وی چې زما نظریه صحیح ده او زما عقیده صحیح ده او عبادت ته ضرورت نشته، نو الله رب العزت وی نه ایاک نعبدو عبادت بم کې او خاص بم د الله کې. که عبادت دې د الله اونو کو هم په غلطه او یا عبادت دې د الله نه سوا د بلچا او کو بیا هم غلطه. او به ورپسې نظریه بیانې و ایاک نستعین، او اے پاک رب من بخاستانه مدد غواړو. کشرته د اسبابونه بره مدد غواړي، یو خو د اسباب لاندې مدد ته سبب څه شی دی پکار دی، نو خیر دی که یو سړی ته دی ویل دارا کا او داواله اسې سوال کولم بهتر چیز نه دی، بغیر د عذر نه د اسبابونه لاندې سوالم صحیح نه دی. مثلا یو سړی غریب نه دی او پاسي کې ما سره د خدای په نامه باندې مدد وکي، دا حرام کار دی. حالانکه ته سبب غواړي، پیسې غواړي، علاج غواړي، خوستا وس کیږي. نو دی کې چونکې د مسلمان د پاره د انسان د پاره سوالګر انسان چې بغیر عذر سوال کوي، نو د ذلت دی کې، د توهین دی او د سپکاوي دی کې، نو الله رب العزت دا ظاهری سوالم بعضو صورتونو کې منع کړی دی. او هر چې د اسبابونه بره دي نو هغه خو به خاص د الله نه غواړي. انسان تاسو سره د اسبابو په دایره کې مدد کولی شي. ته بیماری تعالی انجکشن ولګي خو شفا دل نشي درکولی، شفا بدل الله درکوي. مدد د سره کولی شي. غریبی تعالی پیسې درکې خو غریبی دي نشي ورکولی. کی دې شي پیسې درکې او هغه پیسې ستا په بیماری باندې ولګي، نو بیماری د نشي لري کوله. او دا شان عزتمند ته ګوډي شلي په بدن کې زور نشته، نو لاس خو درکولې شي غستا په اډوکو کې دم نشي پیدا کوله. دا که پیدا کوي نو دا به الله پیدا کوي. دغه فرق دی عزتمند. نو دی وجنه د استمداد او د استعانت او د استشفاء او د وسیلې مسله درته تفصیل سره بیان شو چې ځان په پوي کې ځکه د عقیدی مسله ده. او تاسو ته ما ویلو د عقیدی په مسله کې الله شک او شبهه نه مني. په عبادتو کې شک او شبهه رااله دوباره به وکي، د نوران شو بیا به وکي،
توبه به وکړي استغفار به وکړي عقیده کې د عزتمندو شک او شبهه رااله نو د عقیدې انسان ته پته نه لګي مونځ کې شک او شبهه راشي نو پته ورته ولګي چې 3 رکعاته مې وکړه که 4 رکعاته نو پته ورته لګي سنسا عقیده د نسیز دی او پټه خزانه ده نو انسان ته نخ کاری دی وجنه عزتمندو زمون علماء کرام فقهای کرام وی تاسو تجدید ایمان کوي او بعض سورتونو کې تجدید نیکام کوي کله نا کله او بهرحال تجدید ایمان دیته وی کله نا کله انسان کلمه وی چې الله صفته مې نه لګي دا سه گفت مې دخلې نه وتی دا سه عمل را نه صادر شوی او یا نظریه کې مې فرق راغلی اسلامی نظریه نو هغه خو ماته نه ښکاري چې څنګه نظریه بدله شو اوس انګریزان دي يهوديان دي عیسایان دي نو دا غوي شکل خو مونږ تخکاری خو نظریه خو مونږ ته نه ښکاری کنه زمونږ نه بظاهره بعضی صورت کې خيسته دي خو نظریه عزتمندو اصل سیز ده نظریات نو ځکه الله رب العزت دلته نظریه بیانوي و اياک نستعين او یا الله خاص مونږ ستانه مدد غواړو دا سينو چې ستانه مدد غواړو خاص ستانه هغه مدد چې د اسبابونو بره دی خو مخلوق نشي کولای نو مدد په 3 قسمه شو که انسان د غیر الله نه د الله نه سیوا نه بل چا نه مدد غواړي دا په 3 قسمه دي یو دا دی چې غیر الله نه مدد غواړي او دا قادر بذات غني چې هم دا کس زما مدد کولی شي د الله نه بغیر هم زما مدد کولی شي نو دا دې ته ټولې فرقې عزتمندو شرک وي اسلامي چې څومره فرقې دي دا ټولې فرقې دې ته شرک وي او دې ته دیوبند او اهل حدیث اشاعت حتی بریلیان هم دې ته شرک وي او دویمه دا د عزتمندو ظاهری مدد د چانه غواړي د اسباب ولاندې مدد نو دام بل اتفاق جایز دی هغه بل اتفاق ناروا دی دا بل اتفاق جایز دی دریم نمبر عزتمندو غیر الله نه مدد غختل په دې معنی سره چې دوی له الله اختیار ورکړي دی ځکه دا موږ سره خکې آیا دا جایز دی کنه دی جایز ځکه زه د الله نه سوا پیر بابا نه غواړم یا پیغمبر نه غواړم یا ولی نه غواړم چې الله اصل اختیار خو د الله دی خو الله دوی له اختیار ورکړي دی آیا دا خبره جایز ده کنه نو زمون علماء کرام وې دام شرک سره مشابه ده ځکه چې اصلا ورکون کې الله دی نو د الله نه ولې نه غواړي د الله نه غواړه او بعض عالمان وې چې نه دا خو ورکړه اصل د الله نه ده خو دوی له ورکړه کړي ده مونږ وایو د شرک ابتدا ته وګوره چې دا شرک څنګه شروع شوی دی دا هم د دقیق خبرې نه شروع شوی دی شروع کې عزتمندو د بوتانو عبادت به خلکو نه کو د اولیاء بخاری شریف کې د اولیاء تصویران ځان سریخو د نیکانو خلکو بیا ویل دا تصویران برانه ورکشي خراب بشي بیا د اغي شکلونه او مجسمه جوړې کړي بیا ویل دا ولی دی او خسړې د زما مینه ده بیا روسترو دا غینه سوالونه شروع کړ نو دی وینا شرک پرورو انسان کې راځي یکدم څوک کافر کیږي نه او مشرک کیږي نه خو پرورو باندې مخلوق لدا طاقتونه مني تصرفات مني بیا وی پیر صاحب هم وی او مرید هم وی مونږ چې سکو زمون پیر صاحب تخکاری الکه هغه ته د خپل ملاوي ختنخ کاری نو او دا غزوی الته اکسیډنټ کړي دا غي پته ورته نشته چې چا مړ کړي دي او څنګه مړ شو او زی تانه ته انویسټیګیشن کوي چې دومره تا ته پردي سړي ښکاری او ټول مریدان در تخکاری زره زره نو دا خپل زوی د اکسیډنټ شوی دی نو د دې راو باسه کنه او ورور دا مالی دلی چې فلانی دي کې فلانی والو اوس ګوره زمونږ لوی عالم په کراچۍ کې شهید شو نو بچی د شي پته وي ټول امت په خپه دي د هر مذهب مولیان په خپه دي خرافات شي ان شاء الله کمالي دلی او فلانی دي کې او فلانی والده نو بس کیسه به آسان شي لوی مشران و شهیدان شوی دي خلکو بشتي دي خو بس کیسه ختم نو عزتمندو چې کم کسان دا وی خپل مریدانو ته چې تاسو ما تخکارئ چې تاسو څه کوي دا دوکه ورکوي هغوی له د الله نه سوا پیغمبر ته عزتمندو دا درجه نه ده حاصله ځکه که پیغمبر ته دا درجه حاصله وي نو نبی علیه الصلاة والسلام یو شپه یو ځای کې تېره کړه او د عایشه صدیقه
رضی الله تعالی عنها هر روک شوی او تر دې پورې عائشه رضی الله تعالی عنها خپل واقعا بیانوي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په زنګون باندې سری خو چې زه خیر دې دلته ایثار شي غالبا هغه هار پر دیو چې دا پیدا شي به بلاړ شو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رااله د عائشه رضی الله تعالی والد محترم او دا په خپل وی د نبی علیہ السلام سر زما په غي کې پروتو او زه دې پلار دسي اوس کونډلم سپیډه را لوانه کړ چې اون خوځېږم چې پیغمبر په غي کې پروت دی وی دسي اوس کونډلم چې ستاسو د وجه نه دا ټول خلک پاتې شي وي نو عزتمندو چې ابو بکر صدیق ته هار نخ کار کېدو او ابو بکر صدیق چې کوم د پیغمبر نه پس مرتبه د صدیق او هغه د خپل لور مدد نشو کولای چې یو هارې ولا را پیدا کړي وي چې روري زیم کنه او خپلانی جګه پروت ته اسی دومره بل په خپل باندې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څومره د لوی مرتبه خاوند ده هغه ته ولې نخکاره کېدو هغه د ځان مدد نشو کولای په دغه صورت کې او سردار دو جهان مشمال ته تیر کړه چې تیر شوا به ویلې زی چیزو د دې زینه بس نه پیدا کیږي نو چې څنګه اوخ پاس او د اوخ د لاندې هار راوته نو توبه نعوذ بالله کچرته نبی علیہ السلام ته علم وی او مدد کولې شوي نو دا ټول خلک به دلته د شپې سارول او ځان به په تکلیف کو او دا ټول صحابه به په تکلیف کول نو واضحه خبرې دي عزت مندو د پیغمبر ډیره لویه درجه ده کم د غیب خبرې چې الله رب العزت نبیانو ته خودلی دي لکه د جنت خبرې د دوزخ خبرې د قبرونو خبرې نو هغه الله رب العزت د وحی په واسطه سره خودلی دي هغه مونږ د پیغمبرانو منو په پټو سترګو باندې خو چې کومې خبرې الله خپل پیغمبر ته نه دي خودلی یا د کوم خبرې ولا علم نه دی ورکړي نو بس دا غي علم نشته نبی علیہ السلام بخاری حدیث ته یو صحابي هغه وفات شو نو خلکو ویل ډیر الله ته رسیدلې دی نبی اسلام ویل وی تاسو ته څه پته ده چې د سره بداسي کی ما يفعل بي ولا بكم نبی اسلام موږ ته پته نشته چې څه بکیږي یعنی پورا کلی علم او ټول علم دا صرف او صرف الله تعالی لره دی څوک د ځان نه خبر نه دي نو دی وجنه بعضی کسان دا خبره کوي وی من خو اصل کی دعا الله تکو خو یادو پکې غیر الله او د هر ځای نه یادو مونږ یو دې کې فرق دی الله رب العزت نه سیوا بل څوک یو ځای کې حاضر او ناظر نشته بعض علاقو کې باقاعده عزتمند دودا سیم د مشران نو اوریدلی دي چې رست صف کې نبی عليه الصلاه والسلام لزی پری وی دل ترازی نو بیا خو امام لپاره د دې چې نبی عليه السلام مخ کې خپل شاته ودرېږي پیغمبر ته شار اړول دم ګستاخی ده پیغمبر وی هغه شاته ولر د امام سے پسې د امام مرتبه ال نبی عليه السلام حاضرې او د امام مرتبه د نبی عليه السلام نو چته کړ ابو بکر صدیق ته نبی عليه السلام اډر کړو چې ودرېګه جمع پړاو کا او چې څنګه خبر شو چې پیغمبر راخاره شو په دغه کې پرده کې ابو بکر صدیق رسته شو نبی اسلام ورته اشاره کوي ودرېګا تا ته ما اډر کړی دی دا به ادبی کې نه راځي ابو بکر صدیق نو درې بیا مرسته شو نو بهرحال عزتمندو بعضی کسانو ته په وړو خبرو باندې مغالطه کیږي نو دی وجنه الله قران کې دا مسله واضحه بیان کړي کافرانو هم شروع کې دا ویل او د شفعاؤنا عند الله وي ته پته چې د بوتان خوري دي خو شفعاؤنا عند الله دا بد الله مخه ته زمون سفارشونه کوي بعضی کسانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې आवाज کړو د لرینا هغه مشهور واقعا بیانې صحابه کرام یې لګلو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یکدم د منبر نواز کو یا ساریا الجبل الجبل وی ساریا هر ته سوچ کوا دشمن د باندې را روان دي وی ګوره حضرت عمر سے تخکار او ساریا جواب مو اوریدو او هغه چې رستو قتل بچ شو او باز وی چې اساریه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ستا आवाज الله ما تر ورسېدو نو موږ ټیک ته بالکل دا خو کرامت دی کنه کرامت د اولیاء او حق دی خو دې کې اختیار د ولی نه دې کې اختیار د چي د رب کائنات چې आवाज رسي به خو ارزي درځي کرامت من منو چې خرق عادت کار اوشي د یو ولینا نو دا الله رب العزت اغله کرامت ور کړی
خو د کرامت اختیار د هغه په لاس کې نه او هر ټایم د هغه نه صادري چې کله هغه غواړي چې زه داسې وکړم نه کېږي. ګینې ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل آواز وکړو کوم بل ملک ته ورسېدو ښار ته او چې کله د سهار په جمع کې ورسره خپل دشمن ولاړ و هغې نه لیدو. داسې ده که نه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په چاړه باندې په پیله صف کې سړي والي نو کرامت کله وي او کله نه. نو د دې وجې نه عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې ووالو او 9 صحابه کرام یې نورم په چاړه باندې ووال. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته پته لګېدې شروع نه به اعلان کړی وی چې نن جاسوس راغلی دی نن داسې دغه راغلی دی او لهذا نن مونږ سره نه کوو یا یې وروسته کوو او یا خیال ساتئ چوکیدارۍ ته ودرېږئ نه. دې باره کې زموږ علماو عجیبه عجیبه خبرې لیکلي دي. مولانا روم رحمت الله علیه شعرونه ویلي دي. وایي ګوره چې کله الله رب العزت یو کار کوي نو بیا څنګه کېږي او چې مخلوق یې کوي نه کېږي. وایي ته وګوره یعقوب علیه السلام ته د هغه نه د یوسف غوندې ګلالی زوی جدا شو دومره غم یې کو چې د سترګو نه یې ځان کنډم شو او مشهور واقعه د قرآن هم بیان کړي د یوسف علیه السلام. خو یې ګوره چې کله د الله په اختیاري نو د یوسف علیه السلام خوشبوی د مصر نه محسوس کړه یعقوب علیه السلام ته. وایي زما زوی خوشبو په ما باندې راځي چې الله یې کوي داسې او چې کله یې نه کوي نو نزدې کوی کې یوسف پروت دی او یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې زما بچی په کومه سخته کې. نو هغه شعرونه وایي ز مصرش بوی پیراهن شنودی ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاہ کنعانش ندیدی. وی اے یعقوب تو اگور دا اللہ کارونو تا چی یوسف تا تنزدی دا کنعان پا خار کی کوئی کے پروت دے و تا تا پتن لگی خو کله چې د الله اختیار راشي نو بیا د مصر نه د یوسف علیه السلام د کمیس خوشبو هم تا ته محسوسیږي. نو دې ته د پیغمبر معجزه هم ویلی شي. پیغمبر معجزه وشوه بیا کمیسو او نږدې یوسف علیه السلام په جیل کې څومره سخته تېره کړې ده یعقوب علیه السلام ته پته نشته او بیا د مصر عزیز مصر په کور کې به څومره سختې تېرې شوي دي د ښځو په دغه کې مبتلا شوی دی او الله رب العزت حفاظت کړي خو یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي او بیا د مصر په بازارونو کې خرڅ شوی دی په لږو لږو روپو. الله قرآن کې وایي ببضاعة مزجات ډېر په کوټه پیسو باندې خرڅ شو ډېر لږو پیسو باندې زما یوسف خرڅ شو. نو که یعقوب علیه السلام ته پته وی د خپل زوی به په کوټه پیسو خرڅولو ته پرېښی وی نه چې د الله مدد نه او د الله امتحانی به پته نه لګیږي. نو و ایاک نعبد و ایاک نستعین اے ربا مونږ تا نه خاص مدد غواړو ستا مدد چې شامل حال نوي. نو پیغمبر تم تکلیف رسی ولی تم تکلیف رسی بادشاہ تم تکلیف رسی گدا تم تکلیف رسی او چې کله ستا شامل حالي نو یو میږي ته هم څوک څه نشي ویلی بیا او هغه بچ کېږي. نو د دې نه معلومه شوه عزتمندو د مخلوق ته به مشکل کشا نه وي. مشکل کشا څوک شو؟ بعضې کسان وایي عجیبه عجیبه خبرې کوي وایي یو بوتل قبض کشا کیدی شي او علي مشکل کشا نه شي کیدی. وایي تاسو وایي چې دا بوتل قبض کشا دی او دا پوڼۍ چې کوم دی قبض کشا ده. موږ داسې مثال مه ورکوه علي صاحب د پاره. مشکل کشا اصل کې دوه معنی دي. علی رضی الله تعالی عنہ ته بعض صحابه کرام مشکل کشا ویلو او بعضو دغه کې راځي حل المعضلات. خو د دې مطلب داو چې کله سخته خبره براله او سخته مسله براله نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې صحابي به ویلي علی راوغواړئ دا په هغه کې کمالو دغه علم ډېر ناشنا و. نو مشکل کشا مطلب مشکل مسلې به هغه حل کولی. نو مشکل مسلې خو یو مفتی ته ورشي هم تعالی مشکله مسله حل کی. نو مجازي معنا سره انسان یو کس ته مینه مشکل کشا یاره زه دا ډاکټر زما دپاره ډېر مشکل کشا و اپریشن یې وکړو ډېرې سختۍ نه وویستم
نو خدا خدا اسباب لاندې هغه مسائل حل کولی او مشکل کوشا که په معنی حقیقي سره علی چې بغیر د سببونو نه مدد کوي نو بیا خو شرک شو یا وهم د شرک دی پکې نو علی سے بالکل منو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم د بارک ویلي لولا علی لهلك عمر که علی نه وې نو زه خو به هلاک شوی وې دې مسله کې زه په سم نه پوهېدم علی صاحب سره ده یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ښځې له سزا ورکوله بدکار تې شوی و بیا ویلې علي ته آواز کوي علي ورته ویل چې نه حاملې ښځې له به سزا نه ورکوي تر څو پورې چې حمل نه شوی او ماشوم له پی ورکوي او حملي نو حضرت عمر صاحب ویلې اوهو ښه دی چې علي شته د دې مشکل نه وویستلو نو مشکل نه معنی مشکلې مسلې به حل کولې خو اوس به دام نه وي که څوک یې مجازي طور سره وایي بیا هم نه وي ځکه دا د اهل باطل خلکو شعار دی هغوی په حقیقي معنا سره علي چې څنګه الله مدد کوي دغه رنګ علي صاحب مدد کوي فلانې مدد کوي فلانې مدد کوي نو اوس به تک په سمې معنی سره هم ویته به نه وي کله چې یو کار د باطل خلکو شعار جوړ شي علامت نو بیا به هغه ته هغه لفظ نه ته لکه قرآن کې داسې راغلي دي قرآن کې به یهودیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل راعنا زمونږ رعایت وکړه جایز لفظ دی خو د هغوی مطلب به دا نه چې رعایت وکړه د هغوی مطلب دا و راعینا لږ بیا راښکلو ای زمونږ شپونکیه نو راعینا لفظ صحیح لفظ دی رعایت په معنا دی خو الله رب العزت د دې لفظ د منع وکړه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا د راعینا لفظ په ځای باندې دا وایي انظرنا جی ہمیں بھی دیکھیے زمونږ دې خبرې تم لږ میلان وکړئ ایک نظر ادھر بھی زموږ خلک ایک نظر ادھر بھی انظرنا داسې وایي راینا مو وایي ځکه دا غلط خلک دا لفظ وایي معنا یې صحیح ده خو غلط خلک یې وایي تاسې مه وایئ نو دې وجې نه اوس به مشکل کوشا که په معنا صحیحه سره هم سړی وایي بیا هم دې دا لفظ نه وایي ځکه دا د غلطو خلکو شعار دی نو بهرحال عزتمندو اصل مشکل کوشا دستگیر رب کائنات دے تاسو گرے حاجرہ بی بی میدان کے پاتشوا ابراہیم علیہ السلام ورته کجوری سودا پریغستا دا توکل نه خلاف نه دي چې هغه واپس تر روان شو حاجرہ بی بی وی اے ابراہیم تم چاته پرې دې لقو دق صحرا کې زوګوره خزیما زما وړو کې قطره بچی دی خبرې نشي کولی زما یارو مددگار څوک نشتا زه به څه کوم او لقو دق صحرا دي نه کور شته نه اونه شته نه بوټي شته زه به څه کوم نو ابراهیم علیه السلام ورته خبرې مو نه کړې صرف داسې ګوتې ونیوله چې الله شته څومره متوکلین خلک زما به الله مدد کوي نو مخلوق خونو کنه ځکه ویل ګور دلته خو څوک شته نه دی دا بس چل کیږي او ته الله شته بغیر د اسبابونو به در درکې سبب خو مخلوق ورکولې شي خو الله بغیر سببونو مدد کولې شي نو دغه وخت کې دی حاجره بیبي یو لفظ ویل او سردار دو جهان په حدیثو کې ذکر شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په بہادری کې بیان کړي وی اذن لا یزیعن الله اے ابراہیم چل چل تو چل چتا برگو تو نہیں بولا اے ابراہیم زازا استزا شاتا مگورا چتوے اللہ شتانو پا اللہ باندے اللہ بزما مدد کئی ایزن لا یزیعن اللہ یقینا اللہ با عثمان ضائع کئی نو بیچ اللہ مدد کئی نو اغور کوٹ اسماعیل چی بالکل دبانا قدراو اسی خپیوالی پا جڑاگانو کی اللہ رب العزت د ځمکې نه ول داسې اوبه راویستلې چې موږ او تاسو هم په هغې باندې فخر کوو د زمزم اوبه کله چې انسان په الله باندې توکل وکړي او د الله مدد نو الله وایي وإیاک نستعین ایاک نعبدو نو عبادت پکې او د الله نه به مدد غواړو په عبادت سره الله ملوي علامه اقبال وی کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے وی سار نشرا پاسی دے سار مونږ نشرا پاسی دے د شپې تهجد ول نشرا پاسی کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے
हाँ नींद तुम्हें प्यारी है. تو الله سره مینه ده کم دی خوب هم نشي پرې غوسته وي الله سره مینه ده خوب سره دی مینه ده سار نشي را پاسې دی الله سره مینه ده به وي تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے وچه کم داسې آزاد طبیعت والا دی د رمضان روجی نشي نیولې تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے روزه د باندې ګرانه ده او زه د الله وفادار یم وی وفاداری دی ته مړه لګو شرمېږه الله د پاره را پاسې دی نشي رمضان روزه نشي نیولې او الله سره مې ډېر مینه ده وې تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں تاسو کې چې خبره جذبه ني او یو بل سره مینه محبت نه کوي بس د محفل خوندونه ختم شو او چې مذهب ته لري کی وای مړه مذهب پکې چاره اوسته وای ته پکې چاره اوسته وای قوم مذهب سے ہے مذهب جو نہیں تم بھی نہیں چې مذهب پکې نه به تم نه به ټول خر او انسان برابر دی چې نظریه پکې نه او ته مذهب پکې نه منې نو به خو خر او انسان برابر دی نو دی وجه عزتمندو د الله حمد او ثنا بیان شو پدې کې رحمان بابا موي د الله حمد او بیان کوي اغه سوي وی ګوره هسې کردګار دې رب زما چې صاحب د کل اختیار دې رب زما ایاک نستعين کل اختیار الله سره دی رحمان بابا په ایاک نستعين پوي شوی دی بیا وی همگی بزرگواران چې سوکی وای ترحم او بزرگوار دې رب زما وی هر چاته چې څومره مغټ وي وی دا الله رغټ نشتا د صفاتو اعتبار سره او الله قدرتونو لحاظ سره نه هیڅ حاجت پچا باندې موقوف دی نه دا هیچا منت بار دی رب زما الله چا د حاجت نشته د چا منتونه نه کوي منت والا انسان دی لنستی د هستی صورت پیدا کړ ہسی رنگ پروردگار دے رب زما د نش نشته کړي نور څه وي دغه الله نه مدد غواړي هم صانع دے د جمله او مصنوعاتو هم سامع دے د هر گفتار رب زما چی چیرې نه مثال شتا د هغه اترو اتار دے رب زما هر تعمیر چې د دنیا او عقبا دے د همواړو معمار دے رب زما خوانند د نانوي سو صحیفو دے دانند د هر اسرار دے رب زما د پټو خبرونه الله واقع دے ک ظاهر دے ک باطن دے ک ما بین دے لهمو خبردار دے رب زما ک پیدا ک پوشیدہ ک اوسط دے پہمو وقفدار دے رب زما وقوفنا خبردار شریک نلری پخپل باچاہی کی بی شریک شہریار دے رب زما حسین چی واحدی یہ دل عجزا خلق وی یو بی و یو بزکی چی عاجز بی دبل نوینا حسین چی واحدی دال عجزا پواحد وجود بسیار دے رب زما دے یو خود ټولی دنیا کارونه غرب کئی دی ته مګوره چې یو دی دی ته ګوره چې د کائنات څومره کارونه کړي پواحد وجود بسیار دے رب زما حاجت نلری د بلچا یاریتا لهغو سره چې یار دے رب زما د چا چې الله مددگار شي به د چا مدد تیم ضرورت نشتا سحاجت چې د بل خوا ته غواړم سحاجت دې چې د بل خوا ته غواړم
پخپل کور کې هم کنار دے رب زما بل بل کور ته سي او الله داسې نه چې کوم ځکه ناس ته الته ګورال تر سره هم کنار دے ناس تا سره دی هیڅ تغییر او تبدیل نه لري رحمانا هیڅ تغییر او تبدیل نه لري رحمانا تل تر تل برقرار دے رب زما تغییر او تبدیل راځي دنیا کې انسان ډیر لوی بادشاہي او به بل اوس په جیل کې پروتي پهله بادشاہي به بل حکومت ته سوال کوي وای ما آزاد کا او الله تل تر تل برقرار دے رب زما حوادثات کراځي او دغه رنګ کې څه قسمه په دنیا کې تغییرات او تبدیلات راځي په الله کې هیڅ تبدیلی نه راځي نو دا قرب نه بس غواړي مدد یو ځل بیا ترجمه ورو ایاک نعبدو سرنا ترجمه ورو الحمدلله رب العالمین ټول حمدنا پټولو سورتونو کې د ټولو خلقنا پټولو زینو کې پټولو کیفیتونو سرا لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د ټولو عالمونو دے مخلوقاتو دے الرحمن عام مهربان دے الرحیم خاص مهربان دے مالک یوم الدین مالک دے د ورځې د آخرت د ورځې د جزا ایاک نعبدو خاص تا من عبادت کو ټول و ایاک نستعین او خاص تا نټول مدد غواړو اللهم صل